نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د حضرت پیر بابا رحمه الله مبارک د سوانح عمرې په دغه سلسله کې نن به انشاءالله العزیز مونږه د پیر بابا رحمت الله علیه مبارک د بادشاہ همایون دربار کې د حاضرۍ ذکر چې کوم حضرت اخوند درویز رحمت الله علیه مبارک په خپل کتاب کې لیکلی فرمایي د نکاح د وصال نه بعد پیر بابا مبارک خپل خلیفہ او خپل مرید اخوند درویز ننگرهاری رحمه الله مبارک ته فرمایي همیشه دری اندوه مستغرق می بودم، همیشه با په دغه غم کې مبتلا وم. یعنی دوی د نیکه سره یو خاص نسبت تعلق لره هغه روحاني او چې کله هغه دنیا نه لاړه دوی په غم کې غمگین بو. نه از لذات دنیاوی فرحت می یافتم و نه بر لطایف و وظایف. فرمایي نه دنیاوی لذات راته خوند راکو او نه راته په وظایفو کې بیا هغه خوند محسوسېده. فرمایي په دې ورځو کې یا په دغه زمانه کې سمود آباد بادشاہ همایون د مغل دور یو ډېر لوی بادشاہ او د بابر زوی هغه په دې هندوستان طرف ته متوجه شو، هندوستان ته راتلل غوښتل. پیر بابا فرمایي زما پلار یې ځان سره بطور تبرک هندوستان ته راوست. الفاظ داسې بیانوي پیر بابا علیه رحمه مبارک خپل مرید ته فرمایي درا ایام پدر شریف فقیر را په دغه ورځو کې د فقیر یعنی د حضرت پیر بابا علیه رحمه مبارک والد بزرگوار یہ هم نیز با تبرک خود همراه برده بطور تبرک د ځان سره هندوستان ته راوست. فرمایي گاه گاه لباس های ملوکان می پوشانیده کله کله به د والد بزرگوار هغه د بادشاهۍ لباس واچو. بدر خان سلطان حاضر می ساخته او د بادشاہ دربار ته چې به کله ته پیر بابا علیه رحمه مبارک به هم ځان سره دغلته بوتله او هغه د شهزادګانو لباس پیچو. فرمایي اما چو رب جلیل درشان من آخاستا که از دنیا و اهل عام مجتنب سازد. رب العالمین د ابتدا نه فرمایي زما په زړه کې د دنیا او د دنیادارو نه اجتناب اچولی او زه به د هغوی نه مجتنب وم، یعنی پرهیز به مې ترې کوم. او چې کله به د بادشاه دربار ته حاضر شوم د پلار سره بزرګوار سره فرمایي هغې بادشاه ته به خلکو آداب راوړل، یعنی یو خاص انداز څه به راغی او بادشاه صاحب سلام کو یا به ورته راښکته شو یا به سینې لاس کېښودل چې کومه طریقه یې اوس وخت کې د ادارو سربراهانو ته خلک سلوټ کوي یا موږ چېرته بزرګانو لاړ شو نو چا لاس کولو. دغسې د هغه زمانې چې کومه طریقه وه لشکریان چې به کوم راتلل نو هغوی په یو خاص طریقه باندې د بادشاه مخې ته راتلل. اوس د وخت یو سید یو فقیر یو درویش هغه د خپل والد بزرگوار سره راځي او د هغه کیفیت څه دی. فرمایي هیچ طریق ادب سلطان را که لایق لشکریان باشد بجا نمی آوردم. یوه طریقه هم چې د لښکریانو دپاره لایقه وه د هغې لښکر به د هغې مخې ته چې راته په کومه طریقه به پیش کېده په هغې کې یوه طریقه هم ما بجا نشوه راوړې او ما نه نشوه ادا کېدی. ازا مجلس لباس ها را از بر کشیده. فرمایي په ورځو کې ورځ داسې وه چې دغه مجلس نه کله راووتم او هغه لباس مې اچولی و نو هغه لباس مې لرې کو او روی به علما و صلحای روزگار اورده او مخ مبارک مې د زمانې فقیرانو صلحا او علماو طرف ته راوګرځم، یعنې هغوی طرف ته متوجه شوم او هغه مجلس مې پرېښود. دا د خپل وطن نه راغلی هندوستان ته او په هندوستان کې دا واقعه ده. فرمایي به تحصیل علم مشتغل می شدم. د قرآن و حدیث په علم کې
زه مشغوله شوم نو دغه د پیر بابا علیه رحمه مبارک هغه د بادشاه همایون په دربار کې د حاضرۍ کیفیت دا موږ ته دا سبق راکوي او درس راکوي چې هر څومره یو سړی غټي او یو سړی دنیاوي وجاهت لري نو دانی پکار چې انسان د هغه مخې ته په داسې انداز راشي یا یو عالم یا یو صوفي یا یو سید چې هغه بالکل هغه خپل ځان د هغه مال او دولت او د کرسۍ مخې ته هیچ کړي بلکې هغه انداز چې کوم صحابه کرامو اهل بیت اطهار د امت اولیاء کرامو او دې صوفیو موږ ته ښودلې په هغه انداز باندې یو انسان دغه کې پیش صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا اور ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین دے در حضور اولیاء اور پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا اور غوث اعظم درمیان غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان